بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ډیرو قدردانو اوریدونکو د ډیر زړه د سوز نه او د ډیر صبر نه پس په یو ډیر اهمه مسله باندې تاسو سره مخاطب یم. په 28 تاریخ باندې جامع مسجد الزرعونی حیات آباد کې جامع جنیدیه غفوریه پشاور کارخانو د صاحبانو د مدرسې تقریبا د 100 کلونو پروګرامونه چې پاتې وو، نو د هغې یو مجموعي طور باندې یو ډېره غټه دستاربندي وه پروګرام چې پکې اکثریت علما چې وو نو هغه هم شریک وو چې کوم موږ سره الحمدلله په دې وخت کې په تحریک کې ډېر په اخلاص او محبت سره لګیا دي، کارکنان دي، ذمہ داران دي او ډېرو ملګرو موږ سره رابطې مو کړې چې یاره دغسې په دې پروګرام کې زموږ هم دستاربندي ده او څنګه چالو کوو. موږ ورته یو ډېره د خوشحالۍ خبره ده او دستار فضیلت پروګرام چې دی دا یو ډېر عظیمه خوشحالي ده. بل دا ده چې د دغې مدرسې په تاسو باندې ډېر حق دی چې علم دین تاسو هلته کړی دی، نو ضرور ورشئ. زموږ څه چا سره د څه خبرو دشمني نشته، زموږ هر څه چې کوم دي د الله او د هغه د رسول د دین دپاره دي. بهرحال هغه پروګرام خو ماشاءالله ډېر ښکلې روانو او په هغې کې بعضې داسې خبرې شوي دي چې هغه زه په هغه ټایم کې ومه نه، بلکې په لاره باندې زه نورو پروګرامونو کې ومه. ما ته ملګرو دوستانو چې ډېر سخت مشوش وو ما ته یې میسیجونه وکړل او واټساپ باندې چې یاره ته دا لینک وګوره، په دې کې دا تقریر شروع دی او د منکی شریف د پیر شمsulAmin صاحب دا خبرې لږې واوره چې دا ده څه ویلي دي. حقیقت دا دی چې ما هغه خبرې واورېدې او یو هر یو اهل سنت یو دردېدلی او د دې غم باندې غمجن سړی چې هغه سره د عقیدې او د هغه سره د مسلک فکري چې هغه خبرې واوري، نو حقیقت دی چې هغه ډېرې د افسوس خبرې دي چې هغې کې صرف الزامات دي، په هغې کې صرف افترا ده او بهتانونه دي، دروغ دي پکې، تعصب دی پکې، ضد دی پکې، حسد دی پکې. او تاسو یقین وکړئ چې د اهل سنت د جامع د بدنامولو او بیا د دومره ښکلي غټو پروګرام چې په هغې کې ډېر علما راغلي وو، صلحا راغلي وو، د هغې هغه ټول خوند رنګ هغه تقریر چې دی خراب که. عوام چې راغلي وو پته نه لګي چې هغوی به څنګه ځان سره سبق وړي او څه به هغوی ځان سره دغه ځای نه وړي. نو هغه بهرحال وروستو خبرې دي، خو زه صرف دومره وایم چې د یو استانې د یو خانواده او د یو صاحب سره دومره دروغ او دومره بهتانونه دومره افتراګانې دا چرې نه ښایي. دا د تصوف او د سلوک د جامع سره دا ښایي چې ته د دومره علماو په وړاندې بیا د جومات کې دومره سپک الفاظ استعمال کړه، لکه تاسو بیا د ویډیو کې وګورئ. رسالت د ټیکهدارانو نه تپوس وکړئ که نه، دا ناموس رسالت نه دی. ستاسو نه تپوس کوم، د حضور سلام د مور مبارک بې عزتي کېږي، د والد صاحب بې عزتي کېږي او په خدای یقین وکړه چې په هغه خوا کې جلسې کوي که دا ټرن د هغې نوم اخیستی شي، ټیزنه نوم هم نشي اخیستی. هغه زه یقین وکړی که د اهل سنت د یو عام انسان دپاره هم ویلی شمه چې هغه بلکې اهل سنت خو څه کوي چې هغه زه د خپل مخالف دپاره هم نشم ویلی. ټرن او ټیزن دا خو موږ ته هم دا جرأت راکشته دی، شکر دی چې موږ ووایو چې ته ما ته مثلا داسې الفاظ استعمالی د ټرن د ټیزن، زه تا ته ټیز بامبو ویلی شم، همدارنګې زه تا ته ویلی شمه، ډېرې خبرې کولی شمه او جرأت هم راکشته دی چې وکړمه. خو موږ ته الحمدلله دا درس چې دی نه مشرانو راکړی دی، نه زموږ دغه مقصد دی. نو په دې وجه باندې شروع دې هم د دې ځای نه کړې ده چې زموږ صاحب وی چې ما د سیدو شریف نه ادب راوړی دی او بیا خبرې د ټولې د بې ادبۍ کړي دي، پکې یو هم د ادب خبره نشته. او بل دا ده چې ټولې دروغ کړي دي، چې څه خبرې دي کړي دي هغه ټولې دروغ دي. شروع دې هم د دې ځای نه کړې ده چې یاره پنجپیریانو دومره زموږ دغه نه دی کړی. نو زه یم پنجپیریانو دومره نقصان نه دی رسول اهل سنت ته لکه کوم چې تا ورسو. د اهل سنت ټوله شیرازه او ټول اجتماعیت دی صرف د خپل ذات دپاره، د خپلو مفادو دپاره، خپل ذاتي بغض و عناد باندې پاره پاره که او هغه دې داسې که چې د خپل ذات دپاره د خپله خو د نه مدرسه شته، نه د مریدان شته، نه د یو لښکر شته چې د چا مدرسې وي د چا مریدانو، نو ادب متنازع کړل. یو طرف ته د دلته کې د لوړکي صاحبان ټول متنازع کړه، هغه طرف ته د ډاک پیر صاحب هغه د ټول متنازع کړه، هغې پسې ونښتې، هر چا پسې ټلیفونونه او هر چا پسې زور زبردستی.
د اهل سنت دشمني دومره پنجپیریم نه ده کړې، دومره وابیم نه ده کړې، نه به دومره نقصان ورته چا رسولي لکه کم نقصان چې په دې سپینه جامه کې د پیری په جامه کې تا اهل سنت ته ورسو او په کوم انداز باندې اوس هم رسئ. چېرته کال پس 15 میاشتې پس درته یو داسې پروګرام میلو شي چې هغه پردی پروګرام وي، ستا ویم نه، او په هغې کې په ځان پوه نه شي او هغه خرافات پکې وغورئ چې هغه سره انسان یو هوښیار سړی چې هغه اوري نو هغه لعنت وي په تا باندې چې دا ته څه کوې. نو موږ ته خو دغسې د روزانه په بنیاد باندې داسې مجمع موجود دي، الحمدلله د الله رسول کرم دی، د روزانه په بنیاد باندې. خو موږ خو چرې هم پکې داسې خوله او نه سپړ ده، نه مو پکې داسې سپک الفاظ وې چې په هغې کې چې کوم دو شو او بیا دومره علما ناستې دي او په هغې کې اکثریت هم د هغې علماو دی الحمدلله چې هغه موږ سره دي. هغې محض د دې خاطره درغلي وو چې یاره موږ دا پیغام ورکو چې موږ انتشار والا نه یو، موږ افتراق والا نه یو، موږ الحمدلله د اهل سنت درد لرونکي یو. نو تا د هغې په وړاندې باندې هغه تنظیم او هغه تحریک چې ټول عالم کفر د هغې نه پریشان دی او هغه تنظیم او تحریک چې د قبله امیر المجاهدین د حضرت قبله خادم حسین رضوي صاحب رحمت الله تعالی علیه غوندې شخصیت او بیا د هغه سره د هغې لکونو علما چې په دې وخت کې د دغې تنظیم کې نمایندګي کوي، تا هغې ټولو ته صرف د خپل ذات دپاره د انفور په بنیاد باندې د هغې ته بې ادبه ووې، هغې ته د ګستاخان ووې چې دا ټول بې ادبه په د یو تنظیم کې راغونډ شوي دي. او تاسو پیژنئ او الله په موږ دغه احسان وکړو چې دغه تنظیم جوړ شو، نو چې کوم بې ادبه دی هلته لاړو، که مولا دی، که حافظ دی، که طالب دی او که عامي دی، الله ته موږ خلاص کړو هغه طرف ته لاړو. نو افسوس خبره خو دا ده صرف بس په کومه حلقه کې چې ستا حلقه هم نه ده او نه د پکې هغه پوزیشن شته، په هغې کې الیکشن وکړو، په هغې باندې بې ادبه شو او ته چې د حضور د عزت او د ناموس د قانون دپاره جوړ شوی تحریک خلاف لګیا ته بې ادبه نه یې، ته چې انتشار جوړېد والا سړی نه یې. نو لکه په دې باندې خو ماشوم هم پوهېږي چې ستا د عقیدې سره او د دې مسلک سره ستا څومره درد دی، تا څومره خدمت کړی دی اوسه پورې، او ما ته وښایه لږ په ګراونډ باندې خدمت وښایه. دا مه وایه چې زما پلار هغه کړي و، زما نیکه هغه کړي و. د پلارانو نیکونو که حساب شو نو ستا پلار او نیکه ټیک ده، هغې هم ډېر خدمات کړي دي، خو الحمدلله د هر چا په خپل خپل ځای باندې خدمات دي. زمونږ نیکه صرف په خانقاه کې نه ناست، صرف یې تسبیح نه وې اړولې. زمونږ نیکه الحمدلله د دې ټول دنیا تاریخ په هغې باندې ګواه دی، د انګلینډ او د هندوستان د انګریزانو تاریخ په هغې باندې ګواه دی چې هغې په خپلو تاریخونو کې لیکلي دي چې موږ له چې کوم دی 2 کسانو ډېر عظیم شکست را کړی دی او موږ د هغې د لاسه موږ شکست خورده د دې ملک نه وتلي یو. نو عجیبه خبره دا ده چې نه تا ته د بلې ستانې عزت سے عزت ښکاري، چا چې په پېښور کې سینماګانې بندې کړي دي، چا چې په پېښور کې چکلې بندې کړي دي، او چا چې د ناقي په غرونو باندې جهادونه کړي دي، چا کشمیر آزاد کړی دی، چا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر تحریکونه چلولي دي، چا په تحریک پاکستان کې د دغې پاکستان دپاره قربانۍ ورکړي دي. صوبه بیا وروسته جوړېږي، اول د ټولو نه اول د پاکستان د انګریزانو نه د ملک ازادولو کې چې چا قربانۍ ورکړي دي، نه د هغې استانې عزت تا ته عزت ښکاري، هغې پسې خبره کول چې ته د هغه په لختې جګر پسې لګی چې خدای پاک دی تا سره د پلاره هلاک کي. خدا د ستا کور سره د پلار وران کی. نو ما کې هم دا جرأت شته چې زم دا ووایم، خو لکه ستا پلار څوک و، ستا د خپلې استانې ته ولې دومره په خپله باندې په زور باندې بې عزتی کوې او ته بار بار د خلکو له دا موقع ورکوې. خامخا چې زمونږ معتقدین وي، زمونږ مریدان وي، زمونږ د والد صاحب مریدان وي او هغې د خپل مرشد باره کې داسې الفاظ واوري چې دا کوم تا ویلي دي په دې ویډیو کې، خپل ملګري به واوري چې تا څه ویلي دي چې خدای دې کور سره د پلاره وران که. نو زه وایم خدای دې کور سره ستا د ټول خاندان وران که او دا خبرې کومه نو سبا به چې تا په خاندان کې خو ښه خلک شته، ځکه چې ته خو دغلته قابض یې. زما خو که د چا سره دلته کې دښمنۍ دي، زما خو د عقیدې په بنیاد باندې دي، ستا خو د عقیدې په بنیاد باندې هم نه دي، ستا خو صرف په ذاتي مفاداتو باندې دي. تا نه خو خپل رور پریشانه، نور ټول رونه در نه پریشانه، خپل خاندان در نه پریشانه، حالانکې د هغې عقیده اهل سنت ده. ستا ورور خو ماشاءالله ډېر ښکلې تر اوسه پورې که د ناموس رسالت دپاره اواز پورته شوی، تا نه دی پورته کړی، هغه پورته کړی دی. که د یا رسول الله کانفرنس شوی دی په هغې کې د هغې صدا، که ستاسو د دغه لنګرې دي، زه خو هغې طرفونو ته نه ځمه ځکه بیا رانه دا خبره ډېره زیاته اوږدېږي، خو په هغې کې خو ټول حصه د هغې د تا نه هغه هم تنګ دی. ستا د رور دا ګواهي ده، دا خلک به یې واوري چې تا خپل مشر ته لاس ور واچو، تا ثاني صاحب ته لاس ور واچو، ته د دې مشن دښمن یې. د بعضې ناپوهه به ورته ووایم خلکو په وجه باندې زموږ د ګدۍ چې کوم موجوده پیر صاحب دی هغه د دې څیز مخالفت وکړلو او زه نه پوهېږم چې دا مخالفت زما وکړو که دا د ثاني غوث رحمت الله علیه وکړو. پورې دی ورمخکې شو چې خلکو ته اعلانونه وکړل چې په مانکي شریف کې د ثاني غوث رحمت الله علیه اوس او تاسو به زما د تپوس نه بغیر هغې ته نه راځئ.
د دې خبرې څه مطلب شو؟ د دې خبرې دا مطلب دی چې که مشر غوث دی او که ثاني غوث دی، نو هغه به هله غوث وي چې زه یو څیز ورته ووایم چې زه نه ویم، نو بیا به غوث موسان څه نه وي. زه یم چې څه دي هغه زه یم. دونه تکبر او انا چې دا، نو دا خو تکبر خو الله تعالی نه خوښوي. 40 کاله وشو چې دا پیر صاحب مونږ کېنولی مو کېنولی بلکې ما کېنولی، خو افسوس دا دی چې ته کې هغه ځای او هغه مقام دغه نه شولو. نن چې دی مشر صاحب او د ثاني صاحب د دې نه مخکې د مشر صاحب په ورس ما سره اختلافات کړي، د مرحوم پیر صاحب په ورسونو باندې. شکر الحمدلله دا لنګر او دا سیسټم الله پاک چې کوم خلک مونږ پیژني او دلته راځي، نو دا ټول خدمت خدای پاک زما نه اخلي او ما کړی دی. زما ته په دې باندې فخر هم حاصل دی او په دې راته شکر هم کوم. دغه و چې زه به د دې مخالفت کوم او زه به چې دی نو دا کوم او هغه کوم، نو کولو والا خو هېڅ هم څه نه شي کولی. دی د ثاني غوث رحمت الله علیه مخته رالو، د د خدای خیر کړي. د دې نه مخکې دا بله ورځ میلاد و، خلکو ته مسلې کوي دغه کوي، د رسول الله صلی الله علیه مبارک میلاد او په هغې کې د موږ سره شرکت ونه کړلو. او تر اوسه پورې چې څومره په اسانه کې شوي ټولو خلکو ته پته ده چې کم پروګرام کې زموږ سره شمولیت کړی، چې زموږ دلته پروګرام یې دی کله یو پیر پله تختي او کله بل پیر پله تختي. وایي 36 کاله وشو چې مونږ دا د میلاد دغه کوو، دته خدای پاک دا همت او توفیق ورنه کړلو چې په دې دغه کې شمولیت وکړي. او انشاءالله عرس به کېږي، بل به مونږ که خیر بیا پروګرام ورکوو. که فلحال دا استانه ته متنازع که زه نه دی پیر منم او نه یې دغه منم، زه به داسې کسان که خیري په دې څیز باندې به مونږ شریعت کوو، یو داسې کس به دې ته ګورو چې هغه د دې استانې او د دې د خدمت قابل وي. ټولو ته پته ده، د اهل سنت بچي ته پته ده چې ستا ما سره اختلاف چې دی دا د NF4 په الیکشن باندې دی، دا په بل څه باندې نه دی. او هغه NF4 الیکشن هم داسې دی چې زه ما خپل حق ادا کړی دی، زه درغلی یم. د دې به نورالحق قادري صاحب ګواهي ورکړي چې ما هغه ته کال وکړه او ما ورته ویې چې څنګه چل، هغه ما ته ویې زما څه خبره خو نشته، خو ته هلته ورشه. زه درغلم، ما سره 4 کسانو ګواهان موجود دي او ته ناست وې، ستا زوی ناست و. تا د هغې په وړاندې باندې ما ته ووایي چې بالکل هېڅ زما هېڅ قسمه اعتراض نشته، صحیح ده وکړه، دلته کې الیکشن وکړه. سره د دې چې ما ته ضرورت نه وستانه د تپوس کولو دپاره، ځکه چې ستا حلقه نه ده، ستا علاقه نه ده او ته په دغه کې ته ولاړ نه وې. ما د هغې باوجود هم چې ما وې دلته نبي امین صاحب ولاړ دی او زه تا نه تپوس کوم، تا وې نبي امین صاحب ما نه تپوس نه دی کړی، دا د هغه خپل کار دی او هغه په کینډیډیټ دی، که ودرېږي او که نه ودرېږي، خو دا د هغه خپل کار دی. البته ما درته ووایي که ما ته حکم کوي چې زه نه تا وې نه ودرېږه، او بیا عین په هغه موقع باندې چې صرف چېرته په سوشل میډیا باندې یو کمنټ شوی هغه د بنیاد جوړ کړ او په هغه موقع باندې بیا په موږ پسې شروع وکړه او مخالفتونه. ته خو هغه بدقسمته انسان یې چې ما ته د 3 ورځې یو شانتې په ټلیفونونه تا ته او ستا زوی ته چېرې دا باباجي چې کوم دی هلته درځي، مانکي شریف ته درځي، دربار ته درځي، او دا د باباجي مبارک کرامات و چې هغه در نه راغی هلته. ځکه چې هارون ورچوه د زرداري غوندې بېدینه انسان ته چې چا د دین دشمني په دې پاکستان کې داسې کړې ده چې د هغې اړو څه مثال نشته، هغه ته هارون ورچوه او د یو دومره لویه شکي رسول چې د هغه قدمونه چېرته تلي دي، زه وایم هغه خوشقسمته خلک دي. الحمدلله هغه در نه راغی تاسو ته، هغه سره د خوشقسمته خلکو قسمت به و چې به ورسره میلاوېدل او ورسره صحبت شوی دی او د دې نه بدقسمت الحمدلله دې نه محروم پاتې شوي دي. نو زه دا وایم چې ته کله ټوپک د نورالدین صاحب مبارک په اوږه باندې ږدې، تاسو نه نورالدین صاحب رحمت الله علیه هېر شو، تاسو نه امین صاحب رحمت الله علیه هېر شو، تاسو نه عبدالعظیم صاحب رحمت الله علیه هېر شو. نورالدین صاحب مبارک پیژنئ که نه پیژنئ، موږ ستا نه ډېر ښه پیژنو. تا نه زړه ستړی تللی دی، تا د دین خدمت ته نه دی پرېښې. الحمدلله موږ د هغه په هغه شاګردانو کې یو چې د ټولو نه زیاته مینه را سره کړې ده او د خپل د مرګ د ټیمه پورې را سره کړې ده، د خپل شهادت د ټیمه پورې را سره کړې ده. په ما باندې به فخر کو. الحمدلله زه په هغه شاګردانو کې یم او ما نه هېر نه دی، ما ته د هغه وینه یاده ده، نو ځکه زه په دې تحریک کې یم چې د هغه وینه ما ته یاده ده. د حضرت همایون صاحب شهید رحمت الله علیه وینه ما ته یاده ده، د حضرت عبدالعظیم صاحب شهید رحمت الله علیه وینه ما ته یاده ده، د هغې شهادت ما ته یاد دی. موږ نه هېر نه دی او تا نه هېر دی. موږ نه ځکه هېر نه دی چې موږ همدغې مقصد دپاره الحمدلله میدان کې یو. موږ د هماغه مقصد دپاره شکر دی دا دی چې وخت د لویو ظالمانو جابرانو سره هم ډغرې چې کوم دیوالي دي او لګیا یو ورسره. موږ نه هېر نه دی خو تا نه هېر شو چې ته چې د دنیا مفاد پرستی ولې د زرداري سره ته ما باندې چې دا دغه لګی چې ته د ډالرو دپاره دا دپاره د هغې خو خیر حساب کتاب کو، خو ما له ته جواب راکړه چې آیا د نواز شریف سره ستا تعلق دا د آخرت دپاره دی یا د دې بل سره ستا تعلق دا د آخرت دپاره دی؟ ستا تعلق دې سره په کوم بنیاد باندې دی؟ زمونږ خو تعلق الحمدلله د آخرت دپاره دی، د حضور د دین دپاره دی او دا ټولې دنیا ته پته ده. ستا تعلق
د زرداري سره د څه دپاره دی ستا تعلق د نواز شریف سره د کوم بنیاد باندې دی ما ته ووایه که نه چې هغه ته د آخرت دپاره هغه کې دا خو هر چاته د دې خبرو معلومات دي نو ته موږ ته بار بار نورالدین صاحب مبارک مه یادوه مه چې کوم دی هغه زه په دې باندې ګوایم چې تا په کوی دامان کې حضرت عبدالعظیم شهید رحمت الله علیه د دین خدمت ته نه دی پرېښی چې هغه لاړه هلته کې تنظیم جوړه تنظیم اهل سنت والجماعت نو تا په هلته نه غوبل جوړ کړه مشر صاحب الله کریم جل جلاله دی غریق الرحمت کې دغه په خاطر د الله مونږ مبخي چې بیا هغه طارق عبدالعظیم صاحب ته کال وکړو ورته وی چې راوځه او دا چې په کم سیز دی کم ځای کې کړی دی دا همدغلته پرېږده ته خو هغه سړی یې چې تا د دین خدمت ته هم څوک نه دي پرېښی تا د جوماتونو او ما باندې چې دا دغه لګی چې یاره ته چې کوم دی د ډالرو دپاره د ډالرو حساب الحمدلله بالکل واضح دی زه صرف دا وایم که زما دربار یاد دی زما جومات یاد دی چې ما ډکو که تا ډکو د دې تنظیم نه مخکې ستا جومات څنګه و د دې تنظیم نه مخکې ستا حجره څنګه وه د دې تنظیم نه مخکې ستا بود و باش څنګه و ولې موږ د بل وطن خلک یو زما په خبرو پوهېږئ که نه پوهېږئ کسان پېژنئ که نور هم درته واضحه کړم ډالرې خو تاسو په جیب کې اچوئ موږ الحمدلله دا ده چې تا باندې الزام نه لګولی چې تا د فرانس خلاف تاله پیسې درکړي چې فرانس خلاف به سوی نه دا خو ستا خپلې خبرې دي خو دومره دا چې دا ستا د کور ګواهي ده چې موږ باندې الزامونه ډالرو لګوي او په خپله باندې دی د حکومت نه د پرویز خټک نه وایي چې 2 کروړه روپۍ چې د جومات دپاره دغه شوي دي او په هغې کې لږې شان په جومات باندې لګولي دي او نورې چې دي نو په دې باندې خپلو بچو له لګیا دي کورونه جوړوي دا زما خبرې نه دي دا ستاسو د کور خبرې دي او دا چې د کور ګواهي ده د هغې باوجود موږ د دې خبرو سره کار نشته دا مې صرف د دې دپاره دا خبره وکړه چې په موږ باندې دا د ډالرو الزامونه چې لګئ نو دومره سوچ وکړه چې دا زه په چا باندې لګوم او چې بیا دې یقین نه راځي نو د وفاقي وزیر صاحب جناب نورالحق قادری صاحب نه تپوس وکړه چې دې ته چې کوم وزیر راغلی و د حکومت طرف نه فیصل واوډ هغې دې د څه دغه ورکړي دي ما چې کومه خبره کړې ده ما دروغ نه دي ویل الحمدلله مونږ هغه هر څه ټوکراو کړي دي مونږ هغه هر څه چې هغې الله ته ورکړې ده او بیا ته زمونږ د نرتوب تپوس هم وکړه په مذاکراتو کې ناستو چې د دغې خلکو یو ډېر وړوکي سړي سره هم څوک خبرې نشي کولی او ساګانې انخلي مونږ الحمدلله د هغې مشرانو سره چې په کوم انداز باندې خبرې کړي دي نو هغه تپوس هم وکتې نه انشاءالله تعالی تا ته به حقیقت واضحه شي پته به درته ولګي چې موږ د چا نوم نه دی اغوستی هغه هم په څه وجه باندې نه دی اغوستی زه چې دا ویډیو کوم زما د علاقې خلک به هم اوري ما د دې جومات لپاره چې الحمدلله کومه سلسله وي زما سخر دی حاجي فرمان الله صاحب او هغه هلته کې مقتدیان دي او هغوی د جومات لپاره کله داسې فنډ مقرر کړي نو په هغې کې مختصر فنډ د هغه او بیا چې کله دا جومات جوړ شو نو د دې کلي الحمدلله زما دا ویډیو چې اوري نو یو بل سړی دی چا باندې چې ما خپله ځمکه خرڅه کړې ده مونږ الحمدلله د دین دا صرف د دې د خاطره وایم ګینې دا د ویلو خبرې نه دي چې زمونږ دلته کې په دغه تقسیم کې لږه شانتې ځمکه چې بیا په هغې کې د الله او رسول کرم دی چې هغه 50-50 مرلۍ چې مونږ ته میلاو شوې وه پکې په دغه کې په تقسیم کې چې کوم الحمدلله نو هغې کې مونږ هم 25 مرلۍ د بناتو مدرسې له ورکړې ده او دا 30 مرلۍ چې دي نو دا مونږ د دې جومات لپاره خرڅه کړې ده او چې په چا هم خرڅه کړې ده د هغه صادق شاه صاحب نوم دی زموږ په دې لاندې په کلي کې کور دی او دا پیسې هغه نه مونږ نه دي اخیستې بلکې دا هغه د دې جومات ته کار چې شروع و نو د دې وخت سره به پیسې ورکولې ته چې کوم دی ما ته جومات یادی چې ستا جومات مخکې داسې نه و اوس داسې و الحمدلله ما په دې غریبۍ کې ما د بې سر و سامانۍ په حالت کې په ټول خیبر پښتونخوا کې د جوماتونو حوالې سره خدمت کړی دی د دې پېښور د مردان د پړانګار د چې کم طرف ته ځې انشاءالله تعالی هلته به ضرور یو داسې جومات وي چې په هغې کې به د فقیر منډه والي او هغه به جوړ شوي ته راته ووایه تا څه کړي دي که ته دې ته ډالرې وایې نو زه دا ډالرې د خدای تعالی هم درکړي چې ته جوماتونو خدمت وکړې ته د مدرسو خدمت وکړې ته چېرته یو ځای خو وښایه چې په هغې کې تا د یو جومات یا د یو مدرسې الټه دی چې کوم دی د خپل ذات دپاره چې کوم دی کوشش دې کړی دی چې علما کمي ځکه چې څومره علما ډېرېږي نو دومره بیا د خلکو ذهن کې چې کوم دی هغه حقانیت جذبه را پیدارېږي نو بیا زموږ ټیکهدارۍ ختمیږي ځکه په دې پروګرام کې د جهالت صفتونه کړي دي د علماو د مخالفت کړی دی چې ورې عالمان نه شئ نه جاهلان ښه زمونږ یو شیخ صاحب د دې ګجرو ګړی او انکو پښتو به ډبل وي و قربان چې ما نور څه نه دي زده چې ما زه سبق زده او کې درود شریف زده ما شکر وباسه چې نور څه زده و چې څه بلا بدنه جوړېده په خبره مې پوهېږئ دا امیان
دغه خبرې نه کوي، دا د علم چې ځان ته د علم نسبت کوي او مونږ ته د جهل نسبت کوي. څومره افسوس خبره ده. او بیا په هغې کې اشاره استاد العلماء امام المدرسین حضرت مفتی ابوالفضل فضل سبحان صاحب مبارک ته کوي چې د چا په دې ټوله صوبه باندې یو احسان دی، د چا په دې ټول پاکستان کې چې د چا نوم والي موږ پې فخر کوو په ټول پاکستان کې چې داسې عالم الحمدلله زموږ پښتنو کې زموږ ورسره نسبت دی. هغه شخصیت صرف د حقانیت په بنیاد باندې، حالانکه هغه زموږ د تحریک نه سرپرست اعلی دی، نه زموږ د تحریک یو رکن دی، نه زموږ د تحریک سره د هغه چې کم دی چې د تنظیمي تعلق دی، بلکې هغه صرف دومره ویلی دی چې دا خلک ښه دي او دا خلک کار چې کوي دا د دین کار کوي. صرف په دې خبره باندې تا هغه کم ځای ته ورسو او د هغه د څومره مخالفت وکړه، یا به داسې وه چې پروګرام کې به ودرېدې نو پروګرام کې به دې وی چې دا مبارک نه وی، استاد صاحب مبارک نه وی، نن باقي د چا نه وی پېژندلې، او که دې بابیانو ته پته وي چې دې به بیا موږ له وروسته دومره کار ګوري نو دوی به هغه ټایم کې چې استاد صاحب مبارک خلاف سازشونه کړی وی دې عمر ته بیا نه وی پرېښې. دا خبرې خو مونږ هم اورېدلې دي که نه، مګر اوس هماغه استاد صاحب دی چې هغه ستا په نسب باندې بېادبه دی. ته چې په کومه مدرسه کې دا چې برید تاوی او دا په کومه مدرسه کې دا سلګونه او زرګونونه حساب لګی، دا د هغه برکت دی. هغه داسې برکت هم نه دی چې هغه مونږ ته صرف دوره حدیث ویلی دی دوی ته، هغه دا واړه واړه لوی کړي دي. ستا بچي چې کم دی هغه ته سبقونه ویلي دي. دې نه مخکې یو غټ پروګرام په مردان کې و که نه، چېرته چې 255 مفتیان فارغېدل، په هغې کې صرف زه ومه نو ستا دغه هغې له دا سزا ورکوله چې خلک دې امتنه منع کړل، علما دې امتنه منع کړل، په خپله هم وله رانلې، ډاک پیر صاحب مبارک دې امتنه منع کړه. اخر ته اهل سنت سره تر کم حده پورې دشمني کول غواړې او تر کم حده ورسره تلل غواړې، او بیا در سره خبره یو هم نشته. په ما باندې الزام ولګو چې ته د پرویز خټک نه دې پیسې اخیستې د فرانس نه. په ایمان درته وایم چې دا خبره ما ته ستا د پرون د تقریر د اورېدو نه پس پته ولګېده چې دا خبره هم شته. ما ته خو دا معلومات نشته چې تا پرویز خټک سره ملاقات کله کړی دی او تا د هغه نه پیسې کله اخیستې دي او یا ترې نه تا نه دي اخیستې او یا دا خبره چا کړې ده. زه خو دې نه خبر هم نه یم. ته په ځان باندې په زوره الزامونه هم لګوې، بیا دغه الزامونو جوابونه هم کوې او پته نه لګي چې دا خبرې تا ته څوک کوي. دومره چې یو هوښیار سړی وي چې لږه مشورې درله درکولې چې اول ته یو خبره چې چا باندې الزام لګې د هغې تحقیق خو وکړه. مونږ خو د یو خبرې نه خبر هم نه یو او هغه دی چې ما پسې دا خبره وکړه، چا در پسې وکړه؟ وښایه که نه په کوم ځای کې در پسې وکړه؟ یو څیز یو وجود خو وي که نه چې فلانو ما پسې دا خبره وکړه. مونږ خو داسې نه دي اورېدلې. او الحمدلله مونږ چې په کوم تحریک کې یو نو که هغه مونږ الحمدلله که اوس دی که رست دی که جون دی، د باباجی مبارک دا قول دی چې کہ ہم جن کا کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑ رہے. الزامونه مه لګوه، مه د ډالرو لګوه، مه د پیسو لګوه. والله العظیم ځان سره به د الزام قبر ته یوسې، خدا به انشاءالله تعالی ستا نسلونه به هم دا ثابت نه کي. مونږ هر څومره ګناهګار کیدی شو خو یاد ساته د حضور د دین غداران چرو نشو کېدی، نه چې کم دی د حضور دین د خرڅولو والا کیدی شو، نه د ختم نبوت دا مشن چې کم دی د خرڅولو والا. ما چې څه ویلي دي که نه او تا په دغه کې ویلي دي، په بل یو ځای کې تقریر کې دې ویلي دي او د هغه ورځې دغه غصې وجه دې ما ته معلومه ده چې داخلو کې زمونږ پروګرام او تا د هغې مقابله کې ورسره خوا کې جوړ کړ او بیا دې وله ټول صاحبان هم راوغوښتل. د هغې باوجود تا ته یو څو کسان ناستو او دلته کې دا فقیر یوازې چې کم دی الحمدلله په داخلو کې و او یو هجوم و په زرګونو خلک و، بلکل ستا غوسه په ځای وه. نو الزامونه لګول چې دي دا خو اسان کار دی په خوله باندې، خو د دې ثابتول چې دی بیا ډېر زیات مشکل دي. خو زه چې تا ته ووایم چې تا دا کوم کار کړی دی اوس ستا په دربار کې چې دا نوی کار شوی دی دا چا کړی دی او څنګه شوی دی، نو انشاءالله چې ته به عوامو ته د دې جواب ورنه کړی شي. مونږ الحمدلله په تحریک کې که زما برد و باش داسې شو او د الله پاک رحم دی چې چېرته ځو که دلته خلک راځي مینه کوي محبت کوي، نو د هغې وجه دا ده چې کوم باباجی مبارک فرمایل چې کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ګیلې او زما ګریوان ته لاسونه ما اچوه، د حضور علیه صلات وسلام مبارک در کې هر څه شته، خو چې چا د زرداري او د دغه در ته ځان وسپاره د هغې به بیا حساب کتاب وي، چې چا د حضور د در خاورو ته ځان وسپاره انشاءالله تعالی الله به د دې نه هم زیات عزتونه ورکوي. په دغې کې چې کوم دی زما ګریوان ته لاس ما اچوه، لږ خپل ګریوان کې سوچ وکړه، نو انشاءالله تعالی تا ته به د دې ټولو خبرو جواب میلو شي. او کومه خبره چې بار بار ته کوې او دا زه اورم کراچۍ داسې او کراچۍ داسې، نو ستاسو ګوش ګزار کومه چې کوم کراچۍ بعضې داسې تنظیم دی د اهل سنت چې هغې د مدارسو سره د خیبر پښتونخوا د مدارسو سره هغې لګیا دي، خپل تعاون کوي، الله دې وله د هغې بهترین صلې او بدلې ورکړي. نو هغې چې دی زما نه زیات چې دی ستاسو جنیدي غفوریې سره کړي دي، نو که دا خرڅېدلي په ډالرو په دغه باندې نو ستاسو جنیدیه بیا د ټولو نه اول خرڅه شوې ده
ورپسې چې کوم دی د ډاک پیر صاحب د مدرسې سره یې کړي دي، نو بیا هغه هم اول خرڅه شوې ده. ورپسې چې کوم دی د شاهروم باچا مدرسه ده د ټولو نه زیاتې هغه سره کړي دي، نو بیا وایه چې یاره دی هم خرڅ شوی دی. ښه دلته کې د نظام الدین سرکاني صاحب دي، د هغې هم اوس چې کوم دی مدرسه کې کار شروع د هغې په بنیاد باندې شروع و. نو دا ټولې خبرې دا خو ته بالکل لکه داسې خبرې کوې د تعصب نه ډکې. که ته دا وایې چې موږ د دغې دپاره لګیا یو، نو بیا دا خلک د څه دپاره لګیا دي؟ د هغې خو د تحریک سره تعلق نشته. تحریک خو الحمدلله زه تر دې دمه پورې او انشاءالله دا به زه تر هر وخته پورې چې والله بالله ثم الله د تحریک خو تر اوسه پورې د فنډینګ سیسټم هم نشته چې په هغې کې چې کوم دی فنډ را جمع کېږي او بیا هغه صوبو ته ورځي، ضلعو ته ورځي. الحمدلله د تحریک باندې چې کومه مرحله راځي، که غټ کانفرنس راځي، که خلک بوتللي، د الله رسول کرم دی، په هغې کې الحمدلله موږ مالي تعاون هم کوو او د بې سر و سامانه په حالت کې کوو. او دا راته باباجي فرمایلي چې اسلام د چا قرض بالکل نه پرېږدي، د روپۍ په بدل کې دله بیا 1000 درکوي او الحمدلله موږ په سترګو لیدلي دي. نو ته دغې باندې زموږ ریوان ته لاس ماچوه چې ته بار بار ګورې. دا د الله رسول کرم دی او دا د تحریک برکت دی چې چېرته چې موږ لاړ شو نو خامخا چې د حضور در خاورو ته هم ځان سپارلی دی، نو بیا دغه خلکو پړونو کې بیا محبت وي، په منونو چې کوم دی ګلونه او لاره کې دغه ستا د ټولو نه لوی د حسد بنیاد دی. نو زه وایم چې اوس هم ټایم شته دی انشاءالله تعالی که لږ سوچ وکړې نو دغه دروازې بندې نه دي. الله به رحم وکړي او د یار څه نه توبه تایب شي. نو الله کریم جل جلاله ډېر مهربانه ذات دی او بخونکی ذات دی. انشاءالله تعالی هر څه به چې کوم دی مکمل شي انشاءالله. زما دا یقین دی چې عوام اهل سنت دا هر څه په خپله باندې شکر دی پوی هم دي، هر څه ویني، هر څه ګوري، خو کم از کم دا دی چې کومې خبرې کوي اوس خلکو ته چې ته به ناکبان کې خلکو ته وایې چې راځئ به او دا تپوس به ترې کوئ چې تاسو مفتي منیر شاکر خلاف او ته اوسه پورې زه ته په خوله خو یې نوم واخله. وطنون ته هم ډېر راځي چې ته په یو مجلس کې ته ورپاسئ ورته وایه تاسو خالي دا لیدلي چې ته په اسلام آباد کې هغه کوم چوک دی هغه باندې فیض آباد چوک باندې چې څه چل دی د حضور سلام دا د حضور سلام د بېعزتۍ خبره نه ده. د حضور سلام د ابویانو پسې خبرې کېږي، خوله خو کلاو که لږه که نه که دلته راله په دې مجلس کې به پرې پاسئ ښه او ته چې کوم دی تر اوسه پورې زه ته په خوله خو یې نوم واخله. زه وایم چې ته خو زه نشم ویلی هغه د استاد صاحب خبره وي منافق په یو حال کې هم خوشحاله نی. که حضرت ابوبکر صدیق صاحب ټول مال راوړه نو ویې چې یاره دا ریاکار دی، او حضرت عقیل انصاري چې کیلو کجورې راوړې نو ویې چې دا دې ته د الله پاک څه ضرورت و. نو ته خو یو حال کې هم خوشحاله نه په میدان د فیض آباد باندې چې کوم دی په لوګو تندو کې او په ډي چوک کې چې کوم دی ورځ شپې سبا کو او را باندې د حکومت هر یو ظلم و جبر وشي په هغې هم خوشحاله نه. او دلته کې چې کوم دی که کوم وخت کې مونږ د یو وجې نه چې هغه وجه زموږ 20 اپریل دی چې انشاءالله تعالی 20 اپریل پورې دا د دې خلکو ګیمونه او په دې باندې تاسو پوهیږئ چې موږ سره دا معاهده شوې ده چې 20 اپریل نه مخکې به تاسو بالکل څه نه کوئ، یعنې بیا به مونږ دا معاهدې نه وروستو کېږو. نو زموږ مخې ته ډېره لوی مقصد دی او نوم اخیستل. نو ته لږ په خپل علم کې اضافه وکړه چې ما هغې کې دا ویلي دي چې زه نوم د دې د وجې نه نالمه چې مشهورېږي. نن څه عجیب نه ده، نن څه عجیب نه ده. تاسو وګورئ نه څه سړی وي نه څه سړی او دوه خبرې وکړي په نیټ باندې دا غم بلا فالور جوړي. یو سړی د علم هر څه نه خلاص وي دا غم بلا چې کوم دی خلک وایي نه نه دا خو ډېر حق بیانوي. نو ما دا عجیبه ځکه نه ده نن ته د حضور علیه السلام په شان کې العیاذ بالله ښکاره داسې خبرې کوي چې مسلمان یې نشي اورېدی. حقیقت دی چې مسلمان یې نشي اورېدی مګر د باوجود د هغې د هغه هم ډېر خلک وایي نه نه دا حق بیانوي. که هغه خبر ستا د پلار حق کې وکړي نو کېدای شي تاله غوسه درشي، خو هغه د دواړو جهانو د سردار په حق کې ویلي خو بیا په دې باندې چاله غوسه نه ورځي. په دې وجه عزتمندو مونږ ځکه نومونه نه الو چې بیا ډېر مشهورېږي، بیا ډېر زیات مشهورېږي، بیا د هغې چې کوم دی څه کېږي د هغه نور هم ځان نه تمه پیدا کېږي. د هغې چې کوم دی دا په حکومتي دغه کې ځکه چې ستا مخالفت کې او زما په نوم اخیستو کې فرق دی. ته چې ټوله ورځ هم نوم هلې پروا نشته چې زه نوم واخلمه بیا د ایجنسو د ټول هغه سایډ ته مکمل طور باندې توجه ورځي، هغې دغې پروټیکشن کوي، حفاظت یې کوي. په دې وجه باندې انشاءالله موږ به نوم نه اخلو، موږ به کار کوو انشاءالله تعالی. ته خو دا وایې چې نږدې ورغلی وي نوم دې نه دی اخیستی. زه چې نږدې ورغلی ما دام ویلي دي، تلاو ګراونډ کې ما دام ویلي دي، د دې به ټول اورمړواله ګوی ورکړي چې عجیبه خبره دا ده چې یو انسان د حضور په والدینو پسې لګیا یو لاندې خلک ورته سبحان الله وایي. مې څوک هم داسې نشته چې دا کلمې ته را بهر کړي. داسې خبره ته کولی شي نه شي کولی انشاءالله تعالی، سوال نه پیدا کېږي. دا الحمدلله
او د هغه خلاف ته دومره سوچ وکړه چې په اورمړو کې د هغه خلاف څوک لګیا دي. په اورمړو کې خو زمونږ الحمدلله د تحریک کسان دي، هغې په اورمړو کې بند کړی دی، په جنازو باندې، همدارنګې په جنازو کې په تقریرونو باندې. تا پکې څه کړي دي؟ ته راتولې، ته د حضور امتي نه، ته د تا له په دې خبره باندې شرم نه درځي چې ته خلکو ته ما یادی؟ تا ته خو د 200 کالو نه دا ناموس رسالت درس میلاو دی که نو؟ ته هر ځای کې وایې چې په هر میدان کې به اول ځی ما، ځکه نه صاحبه دا کار مې اول تا ته در پرېښوده، دا کار پکې ته وکړه که نه؟ نو خپله باندې صرف ما ته چې بس په هر ځای کې لګی چې داسې به کوې، بیا خلکو له عوامو ته وایې چې تپوس به ترې کوې، تپوس به ترې کوې. عوامو خو خپله فیصله ورولې ده. عوامو الحمدلله د تپوس چې کومې خبرې وي هغه هر څه په خپل خپل ځای باندې، ته عوام په دې باندې بغاوت باندې مه را دغه کوه. الحمدلله ما نه څوک تپوس نشي کولی په دې، که تپوس کوي ما سره د هغې 2000 جواب دي. که مونږ چاته ووي که نه په ویډیو باندې چې تاسو نه همدنه تپوس کوئ، نو بیا به ته په یو ځای کې بیان ونه کړې. پرون هم چې ما ویلې وې چې لکه راپاسې ته نه، نو تا نه به انشاءالله چې نیم علما به تا نه پاسېدلې وي او ستا په دې مخ باندې به لاړې توکلې وي چې مونږ اړو ستا د خبرې اورو نه. خو دا زموږ ښه سړیتوب ومنه چې مونږ چاته دا درسونه نه ورکوو چې هلکه تقریر کې ورته راپاسئ او تپوس ته وکړئ. دا خبرې چې دا ډېرې کمزورې خبرې دي، دا ډېرې د کمزوري خلکو خبرې دي. مهرباني وکړئ د اهل سنت باندې رحم وکړئ چې څومره اهل سنت و جماعت دي. زما هغې ټولو ته دا درخواست دی چې که تاسو دا وایئ چې زه چې کم دی د دې نه وړاندې کوم چې د روغې او د صلحې کوششونه شوي وو په هغې کې ما دا خبره وکړه، ما خپل جرګې ته ټولې خبرې کېښودې، بیا ورته ما دا ووایي چې زه د ډاک پیر صاحب ځای ته یا د استاد العلماء حضرت فلسوهان صاحب مبارک ځای ته تیار یم چې هلته لاړ شو کینو. خو دې وی چې نه، پیر صاحب خو په هغه غونډۍ باندې ناست دی چې د هغې نه لاندې راکوزېدل چې دي دا ډېر ګران دي او دې داسې کوي او دې داسې کوي. نو ما وی چې الحمدلله مونږ جرم نه دی کړی، جرم دې راته اول وښی چې دا جرم دې کړی دی، بیا ول زه په خپو هم پرېوځم چې جرم نی. نو زه الحمدلله پیر پرسته نه یم بلکې حق پرسته یو. انشاءالله تعالی په دې میدان کې حساب کتاب کوو، د هر چا سره کوو. نو کم از کم عوام اهل سنت ته دومره سوچ پکار دی چې چلو زه ګستاخ شومه، نو زمونږ ته د ټولو استانو مربي، د دې ټول خیبر پښتونخوا مربي استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ فلسوهان صاحب مبارک څه چل کړی دی، هغه څومره ګستاخ دی چې تاسو د هغه خلاف څه څه ونه کړل. ستا چې مریدانو، ستا د یعنی بعضې کسانو چې د هغه خلاف کوم پوسټونه کړي دي، د هغه خلاف یې کومې خبرې کړي دي، هغه خو کوم منظر عام ته راوړئ نو هغه به خلک به څه وایي چې دا څنګه چل دی. ستاسو چې په آډیو پیغامونه دي مونږ سره او په هغې کې ستاسو د خاصو خلکو زمونږ د نیکه خلاف کومې خبرې کړي دي، دغه نیکه چې پنجپیریانو وابیانو منلی دی. نو که دا خبرې مه کوه د سوشل میډیا. مونږ الحمدلله هغې ته تسلی مکمل ورکړې ده چې مونږ په دې کې نه یو. زما اهل سنت و جماعت ته دا یو دس بسته گزارش دی چې تاسو خپله دې ټول حالاتو ته وګورئ چې یو تحریک، یو تنظیم د حضور د دین دپاره میدان کې دی، هغه ګناهګار دی او یو کس هغه څه دی هغه لګیا دی سرعام د حضور د دین دشمني کوي، هغه ګناهګار نه دی. یو کس سرعام د خپل ذاتي مفاداتو دپاره لګیا دی، د اهل سنت د علماو دشمني کوي، د علماو د سرتاج دشمني کوي، هغه ته عجیب عجیبه نسبتونه کوي، هغه بیا هم ګناهګار نه دی. ولکې هغه ولې بس د هغه د استانې سره تعلق دی. نو استانې الحمدلله په دې وطن کې ډېرې دي او د هر چا په خپل خپل ځای باندې عزت دی او مونږ الحمدلله په دغه نه وایو مونږ د چا استانو ته لاس نه دی اچولی. مونږ چې کوم دی شکر دی، ما خو دله دومره عزت ورکړی دی، دې د چاته ثابته کړي چې د مونږ له په کلي کې چاته دعوت هم راکړی دی چې راشه زما پروګرام دی دلته راشه، یا هم چې دی یو بیان ټایم هم راکړی دی. مونږ ول دلته د لکونو خلکو په وړاندې صدارت یې ورکړي دي، د لکونو خلکو په وړاندې مول عزت ورکړی دی، مونږ ول خیري دعا ورکړې ده او الله هم چې کوم دی یو دغه ورکړی صرف د دې د خاطره چې دا د یو استانې سره تعلق ساتي، حالانکې نه زما پیر دی نه زما استاد دی نه په ما باندې نور څه خبرې شته. مسله صرف او صرف دغه وه، د هغې باوجود تا چې د خپل ذات دپاره په هر محفل کې لګیا یې بې عزتی که ادب دی کې اوسه به دنه جوړ شي او که ادب دی کې نه د خپلو استادانو بې عزتي مو شروع کا، د خپلو مشایخو بې عزتي مو شروع کا. لکه تاسو ته پته ده چې هم زمونږ د مدرسو نه فارغ شوي دي، زمونږ د ادارو نه فارغ شوي دي او نن هغه د صاحبانو پسې بد وایي. دا دستاربندۍ کې هم تا کړې ده او دا دې ویلي دي چې لبیک والا چې دي دا د مشایخو بې ادبۍ یې وکړې او ګستاخۍ یې وکړې، حاشا وکله. دا دومره د رڼا ورځې دروغ دي چې تر اوسه پورې به ته دا ثابته نه کړې چې دا لبیک چې دی دا د مشایخو د علماو د بې ادبۍ دپاره. کله د سوشل میډیا د انګا بنګا خبرې شروع کړې چې هغه ماشومان کولی شي او یو داسې انسان چې هغه لږ عقل و فکر لري هغه چرې نشي کولی. مشایخ دا زمونږ خپل خیبر پښتونخوا کې وګورو، په مشایخو کې مثلا شیخ المشایخ چې کوم دی حضرت شیخ ګل صاحب مبارک دی، چا بې ادبي کړې ده ما ته وښایه که نه. همدارنګې چې کوم دی په مشایخو کې لوی استانه ده د حضرت ډاک پیر صاحب مبارک، چا بې ادبي کړې ده.
ته صرف په خوله باندې لګیا چې داسې چل شوی داسې چل شوی حالانکې تا د هغه پسې څومره کوشش وکړه چې ته بس آخري سهاره دې دغه پاتې ده او د هغه په اوږه باندې د ټوپک کېښوده او بار بار چې هغه نږدې خادمانو سره دې ډلې ټپلې برابر کړې او بار بار ورسره خبرې شروع کړې چې څوک هم راځي به دې ته وایه چې دا چلو که هغه یو فقیر انسان دی هغه ته تکلیف ورسه او بار بار یې ورته رسئ او د خپلو خلکو نه بدګمانه کوې د هغې باوجود هغه پسې بیا هم چا خبرې نه دي کړې او که داسې څوک یم موږ د هغې سخت مخالفت کړی دی همدارنګې چا په عبدالمالک صاحب پسې خبرې وکړې چې چا په تحریک پسې خبرې نه دي کړې یقین وکړه که په هغه پسې چا هم خبرې کړي دي او که چېرته داسې څوک شیطاني نو دا د منځ شیطاني دا د حالاتو نه فایده اخلي زمونږ پسې خو دا د مفتي نظام الدین صاحب چې کوم دی ښکاره ویډیوګانې جوړې کړې حالانکې ما هر چاته ویلي دي چې ګورې هلکه زه بالکل مفتي صاحب زموږ ډېر قابل قدر دی قابل احترام دی دا د هغه خپل یو علمي نکته به وي یو چې کوم دی یو علمي اختلاف به وي او موږ د هغې دا د هغه خپل نقطه نظر دی موږ د دې چې کوم دی څه نه کوو سوال نه پیدا کړي چې موږ د جواب په داسې طریقه باندې وکړو چې په هغې کې د هغه بېعزتۍ کوو الحمدلله د دې زما خپل خلک هم ګواه دي که ما چېرته چا نه یو غلط کمنټ هم دغه کړی دی ما پې ډایرکټ ورته ویلي هلکه سم شه داسې مه کوه او دا د منځ نه چې غلط کړي دي دا مې دومره یقین دی چې دا همدغه د منځ شیطانانو تاسو چې دا کوم دغه را پرېښودي و هغې چې کوم دی څوک هم نه دي پرېښی هغه نه که زمونږ زیات زړه خفم دی په دې باندې چې د هغه ورېرونو یا د هغه شاګردانو هغه څه ویلي دي چې هغه دښمن هم نشي ویلی او د هغې موږ سره ریکارډینګونه شته د هغې موږ سره هر څه د هغه پسې بیا هم مونږ هغه پسې مونږ څه نه دي ویلی ځکه چې مونږ الحمدلله کچه پیکه اختلاف د چا سره نه کوو د هغې باوجود جنیدیې طلباو علماو ته لګیا یې ورته وایي چې لاسونه اوچت کړئ که چا مشایخو پس خبرې وکړې نو دا خوله وله ماتوئ دا د درخواست دی دا 200 کسانو چې د خدای او د رسول خاطر وکړي احادیث مو ووي قرآن مو ووي 10 کاله مو په دې مدرسې کې تېر کړه چې د هغو خلکو خلو ته داسې ګزارونه ورکړي چې څوک د صاحبانو بد وایي د صاحبانو بېعزتي کوي ورکوئ به که نه اوچت کوي دغه طالبان لاسونه ټول اوچت نه که ټول اوچت کړي دي د هغه خلکو خلو ته به اگر که زموږ د مدرسو نه فارغي تا که دومره جرأت شته چې ته چې کوم دی دام ورته ووایې چې یاره د په دې مالک صاحب پسې چې دا دومره لوی خبرې کېږي او شوي دي ورپسې په جلسو کې سره یم ته چېرته د هغې نوم هم اخیستی دی مونږ په مفتو کې یادی هغه کړي دي د هغه نوم اخیستی شي نو زه هم درته اوس هغه لفظ استعمال کوم چې تا استعمال کړی دی خو انشاءالله زه به استعمال نه کومه ځکه چې مونږ ته ادب ښودلی شوی دی او زه حیران دی ما چې په دې جنیدیې په علماو باندې ستا څه حق دی آیا تا دې ته سبق ویلی دی آیا دا ستا مریدان دي آیا دا ستا شاګردان دي تا ورسره خواری کړي دي تا څه کړي دي د دې سره چې ته چې راځې او په دې باندې خپل حکمونه دغه کوې او بیا د دهشتګردۍ چل ورته ښیې چې خوله به وهې او داسې به کوې نو بیا به دې ته چکالته کې ته څه کې د عوام د یو بل سره اچې علما د یو بل سره اچې ستا په دې باندې څه ته خو د دې د استانې د صاحب یو صاحبزاده یې بس بلکې په دویمو معنو کې د دې مرید دی په دویمو الفاظو کې د دوی مرید دی د هغې باوجود هغې ستا قدر کوي هغې ستا خیال ساتي نو د هغې دا مطلب شو چې ته به ولس د دهشتګردۍ چلونه به ورته ښیې او ته به ورته دا ښیې په کار خو دا وه حالانکې همدا ستا د وجې نه د دې ټولو استاز زموږ د ټولو استاز چې د چا په دې ټوله اهل سنت باندې یو احسان دی او د چا په وجه باندې زه درته بار بار وایم چې په پنجاب کې مونږ فخر کوو چې مونږ د استاد صاحب مبارک نوم واخلو د حضرت استاذ الکل مفتی ابن مفتی حضرت فلسوحان صاحب مبارک یقین وکړئ خلک پیژني مونږ فخر کوو پې هغه شخصیت ستا د خپلو مفاداتو دپاره په اورمړو کې ورپسې تا څه څه نه وې نو که زه راپاسم او زه تا ته ووایم او ستا هغه تقریر چاته واورومه چې ته بېادبه یې ته ګستاخ یې نو ته د دې جواب نشي کولی ځکه چې تا یې کړې ده بېادبي او ګستاخي او ته یو شان ورپسې نښتې او په څه ورپسې نښتې هغه څه کړي دي هغه تا سره دا احسان کړی دی چې ستا په دې 10 کاله کې تقریبا ستا په سر باندې یعنې لاس یې ښودلی که تا باندې چې چېرته چا د وابیانو یا د پنجپیریانو یا د بل چا ماله دا جواب راکړه د لوړګي میدانونه چا ګټلي دي د لوړګي د میدان نه هغه وابیان به د عقیدت د چا په وجه باندې سټیج خالی پروت او دا مبارک چې کوم دی ولاړو آخر دا دومره لوی احسانونه چا کړي دي چې ته صرف په خپل ذاتي بغض و عناد باندې لاړې هغه عظیم هستی او د هغه دا دومره خدمات چې هغه خو یو قسم ستا استاز دی ستا د بچو استاز دی تا ته نور چا څه ښودلي دي خو چېرته د هغه تقریر کې به ناستې څه به دی چې چېرته یو خبره به دې یاده کړي یا به درته یو ښکلې د نصیحت خبره کړي هغه به دې اورېدلي نو د هغې باوجود تا هغه پسې چې کومې خبرې کړي دي په مختلفو ځایونو کې اخو د ویلو هم نه دي چې هغه زه وویمه ته په دې باندې نه ګستاخ شوې نه بېادبه شوې زما اهل سنت و جماعت ته دا خواست دی
چې دوی رسمن خبرې پرېږدي، دوی حقایقو ته وګوري. که زه په دې کې ګناهګار یم بالکل زما مرۍ ته د لاس واچئ، او که نه داسې نه وي نو کم از کم دومره دې وکړي چې د چا د ټولو نه زیات حق دی په موږ باندې، د هغه بې ادبي بې ادبي نه ده. همدارنګې د چا د وجې نه د اهل سنت اجتماعیت تار تار شو. زه درته دا په یقین باندې وایم چې دا یو سړی نه وي او د ده د بېځایه اختلاف نه وي، د ده د خپل انانیت نه وي، نن به اهل سنت و جماعت دومره د انتشار شکار نه وي. دا درته زه نه وایم چې ټول به لبیک کې وي، څوک به جیوپي کې وي، څوک به لبیک کې وي، څوک به په یو بل تنظیم کې وي، څوک به په بل تنظیم کې وي، څوک به یو پارټۍ کې وي، څوک به نون لیگ کې وي، څوک به په بله پارټۍ کې وي، او په عرس کې به یو ځای ناستو، په میلاد کې به یو ځای ناستو، همدارنګې د هغوی پروګرامونه به یو ځای کېدل. دا حالت به نه و چې تا پس څوک درشي زه پروګرام کوم، څوک به راځي، شفیق امینی به راځي، بیا خو زه نه درځم، بیا خو فلان وډینګ فلانې به راځي، استاد صاحب به راځي، بیا خو زه نه درځم. حتی چې پروګرامونه بل ځای کې کېږي او ته ورته منتونه زارۍ ورته کوې چې نه فلانې به نه راولې، ډینګلې به نه راولې، ولې به چې کوم دی دا انتشار به نه و. دا واحد ستا د لاسه جوړ دی، او دا زه ډېر په افسوس سره وایم او ډېر د زړه د سوخ نه وایم. ما دا دومره وخت صبر وکړه، ستا د هر ظلم چې کوم دی ما په دې زړه د پاسه هغه چې کوم دی تیر کړه، هماغې چې خیر دی خلک ورته بیا مشر وایي چې دا زمونږ مشر دی، حالانکې زما ته هېڅ هم نه په دغې کې خیال مې ساتې، خو ساتم به نه چې نیاړو ساتم دی نه. خو د هغې باوجود زه نن د زړه د سوخه دا خبرې کومه چې که ستا د خپل ذاتي بغض و اناد نه وي، نن به اهل سنت اخر ته د چا په اشارو باندې لګیا یې، ته د چا الی کار یې چې ته یو طرف ته د دومره عظیم مشن خلاف لګیا یې، څوک تاله شاباسۍ درکوي، څوک ستا په ملا باندې ولاړ دي. دا به هم چې د خپلو وروڼو ته وایم چې دا سوچ به هم تاسو کوئ. الله کریم جل جلاله دې د اهل سنت په حال باندې رحم وکړي، او چې څوک پکې افتراق او څوک پکې اختلاف جوړوي، زما جنرال سوال دی چې الله یې د خپل قهر و غضب په څپېړه باندې والي. زما اهل سنت و جماعت ته خواست دی چې دوی نور چې کوم دی د انصاف چې کوم تول دی هغه مادي له ورکړه، چې اوس تاسو په خپله باندې وګورئ او انشاءالله تاسو له به خپل ضمیر فیصله درکړي چې چا د اهل سنت سره دشمني وکړه، چا اهل سنت چې کوم دی اتحاد پاره پاره کړه، چا په دې دغه کې په دې خانقاهونو کې دومره لوی افتراق راوسته او محض د خپل ذاتي بغض و عناد دپاره یې راوسته. زما یقین دی انشاءالله تعالی چې فیصله به اسانه شي. الله کریم جل جلاله دې موږ ته د حق ویلو او د حق قبلېدو توفیق را نصیب کړي. لبیک 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 یا رسول الله صلی الله علیه وسلم.